السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په دې وخت کې د خوشحالۍ موقع ده. په مندیزو کې د حبیب حاجي صاحب کوم چې معروف او کاروباري شخصیت دی د هغې د زوی واده او موږ خو د ټول نه مخکې ورته مبارکبادي پیش کوو او بل دا تپوس کوو چې ځکه دا د خوشحالۍ یو غټه موقع ده او داسې به چې ځینې خلک به ترې پاتې شوي وي ګرمي هم ده نو د ده نه به تپوس کوو چې څومره خوشحاله دي او عوامو ته څه وایي څه پیغام ورته ورکوي د خوشحالۍ په مخه باندې. حاجي صاحب څه وایي؟ جزاک الله ډېره مهرباني. دلته د راتلو کسانو د ټولو شکریا ادا کوو، ستاسو شکریا ادا کوو او دا څومره کسان چې په دې تکلیف کې په دې ګرمۍ کې راغلي د هغو ټولو شکریا ادا کوو او الله پاک دې په هر سړي باندې دغه شان خوشحالي راولي. موږ خدای پاک د غمونو وساتي او ستاسو ډېره مهرباني. حاجي صاحب په دې وخت کې چې کوم دی نو ګرمي هم ده، موسم هم داسې ناسازګاره غوندې دی خو که موږ وکتل نو ډېر په ګډ شمېر باندې خلک راغلي دي. دا وجه څه ده؟ دا ستاسو د ښه سړیتوب خبره ده که نه خلکو محبت څه وجه؟ دا زموږ ښه سړیتوب نه دی، دا خلک ټول ښه خلک دی، موږ ته درانه دي او دوی زموږ ډېر زیات خیال وساته او خدای پاک دې دیو خیال وساتي. که چېرته څوک پاتې شوي وي او ستاسو د جواب نه بس د هغو نه موږ معذرت غواړو ځکه چې موږ انسانان یو کمزور یو نو په دې وجه باندې خامخا به خلک پاتې شي او خامخا به خفه او دا څوک چې راغلي دی ډېره شکریا ادا کوم. صحیح شو. ښه په دې وخت کې زموږ سره معروف عالم دین نورزمان خان قاري صاحب چې کوم دی موجود دی، کوم چې د جمعیت علماء اسلام امیر هم دی. نو د دې نه به تپوس کوو چې یاره دا وادونه چې کوم دی موږ او تاسو له په سادګۍ سره مناول پکار دی او که نه د ډنګ ډي چې په دې حواله سره تاسو څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سید الرحمن صاحب ستاسو د ټیم ډېره شکریا چې تاسو په هره موقع باندې که د خوشحالۍ موقع او که د غم موقع خلکو ته د اظهار د خیالاتو د اظهار ښکاره کولو چې کوم د موقع ورکوئ، ډېره مهرباني شکریا. په دې موقع به زه د ټول نه مخکې خو حاجي صاحب مبارکباد پیش کوم. حاجي صاحب مبارک هم شه، مبارک شه. الله دې ستاسو جانبین اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله هم په دې واده باندې خوشحاله وساته، الله هم خوشحاله کړه. د دې نه علاوه زه به دا ووایم چې دا واده یو سنت طریقه ده، دا هم د دین دغه نه یو جز دی. نو لکه څرنګه چې د حاجي صاحب په کوم طریقه باندې دا کار وکړو، په کومه سادګۍ باندې، نو زما د ټولو مسلمانانو ته دا درخواست او دا پیغام دی چې دا خو تاسو هم کوئ چې هغه ډنډ پکې وشي نو هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو خلاف هم وشي، په هغې باندې الله هم خفه شي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم پرې خفه شي او بلکې ستاسو دپاره د مستقبل دپاره د خفګان یو ذریعه هم جوړه شي. نو که هم په داسې طریقه باندې په سادګۍ باندې او د اسلام د دغه مطابق باندې چې کوم دی د حکم مطابق باندې پیغمبر خدا صلی الله علیه و وسلم د طریقې مطابق باندې داسې پروګرامونه وشي، نو انشاءالله به دې کې به ستاسو راځئ راځه لاله ځئ.